بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر. دی سورت سورہ مدثر ہوئی ذکر دی سورت پر شروع کی نبی علیہ السلام صفتین مدثر راغلی. سورت پہ اعتبار ترتیب قرآنی سر سلور او یایم دی نازل دو پر لحاظ سر دا سورت سلورم سورت دی. پر دی سورت کی دور کوش پک 50 آیاتون دی. شان نزول دی سورت دا سی لکر چھ نبی علیہ السلام باندې درې کاله د اول وحی نازلېدو نه بعد وحی سلسله بند شوه. نبی علیہ السلام یو ورځ بهر و اسمان په کنارو کې جبرئیل علیہ السلام ولیدو. چې جبرئیل علیہ السلام ولیدو نبی علیہ السلام باندې روب راغی کور تراغی او بیبی توی زملونی په ما باندې صادر یا غټه کپڑا واچوي. بیبی په صادر یا کپڑا واچولا. الله جل شانه دا سورت دا آیاتنا دا 15 آیاتونه په دغه موقع نازل کړل. یا ایها المدثر اے بغټ صادر یا کمبل کې ځان راغونډون کیا. دا سورت الله پر موقع باندې شروع نازل. پدی سورت کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت ذکر کړي. نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کړي. قوم فانذر خلق روا. نبی علیہ السلام فریضہ ذکر کی تا اللہ لو یہ بیان ہوا خپل جامع پاکی کا او دا کافرانو دا بدرد نزان او ساتا او دا سی احسان پچا مکو چی دا آئی بد دبیر اغواری صبر کوا. او بیا دا قیامت دورز سختی ذکر کی. قیامت پر باندش پیلے او غریشی دا بسخت ورزی کافران نی باندی بدورز اساننی بلدا کافران ذرنی ومن خلقت وحیدا. ولید بن مغیرہ کافر داما تپریک داما یوازی پیدا کری دل میں مال ورکڑی زامن میں ورکڑی دی محلت میں ورکڑی دی بیا دا دی تملی چی مال باخرت کے نورم دا دی رڈیر ملاوی دا پران دا منکر دا بنا ملاوی دی با جہنم کے پاس آبوں کی. بیا دا کافر تا قرآن کریم تغذیب ذکر کی چی دا جادو دی. او بیا دا جہنم شدت ذکر کی چی پا جہنم آدھی اللہ جل شانہو نور لس فرشتی مقرر کری دی. علیہا 19 شاہ عبدالعزیز محدث زیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کو نور لس دی. تدیب مناسبت سر اللہ پاک پر جہنم باندھی نور لس فرشتی مقرر کری دی. کله چې دا آیت دی کافران د مکی وولید ابو جهل وته وی چې ته وی چې د جهنم نور لس فرشتي دي. چې نور لس فرشتي دي نو ته به تنه بچ کې ته پهلوان او یو کافر داغنو اسید ابن کلده دوی چې د اولسو فرشتو پهلوانې باندې مقابله یوازې زه کولی شم او د دې دوو فرشتو مقابله وایي تاسو وکړئ. او یو پیری وي چې لس فرشتې به زه پښې اوږه باندې ووهم دیکه به ورکړم او 9 فرشتو له په ګس اوږه دیکه ورکړم دا به زه ځان اخوا کړم په پولیس ورات به تېر شم جنت ته به داخل. الله پاک فرمایي دا نه دې دا شمیر سزا پر امتحان دی. نور تاسو د یوې فرشتې مقابله نشي کولی. اگر الله پاک د خپل وحدانیت دلایل ذکر کړي سپوږمۍ باندې قسم کوي په شپه باندې قسم کوي په نور سحر باندې قسم کوي او بیا د قیامت شدت او سختی ذکر کوي. هر انسان د عمل بدله ملاويږي. بیا جہنم ته چې څوک داخلي هغه ذکر کیږي نو څوک به داخليږي. کله چې جهنم ته کافران داخليږي ته پوښتنه وکړي کیږي ته جهنم ته ولې راغلي. دوی وایي چې موږ دنیا کې ایمان نه لرو موږ هم نه کوو په غریبانان و ډوډۍ نه خوړه موږ د دنیا په فضولیاتو کې مشغول او قیامت مو نه منو. د دې وجه نه قیامت ته راغلو جهنم ته راغلو. قیامت کے بدی حضورنے پیشی حضورنے بہنا قبلی کی دی بداز دا جہنم نا تختی لکا جو تختی دلی خر
وحشي خر چې انسانان نه تختی یا د زمرو نه تختی هر انسان به غواړي د عملنامه په خلاص کې ملو شي خورا والا الله پاک فرمایي نه چې مشرکان ته په ګس لاس کې ملاويږي یا د قران کریم صداقت ذکر کیږي نو فرمایي یا ایها المدثر ایزان په کپڑوں کې راغونډون کیا قم پاسا فانجر خلقو يرود الله د عذاب نو ربک فکبر د خپل رب وی بیان کا وثيابک فطهر او پر جامع پاکی کا عبادت تا والرجز فاجر گندگینا فلیتینا او بیهوده خبر نزان وساتا ولا تمنن تستكثر داسې آسانو کې چې مقابل ډېر غواړي ولربك فزل دخل لك دپار د صبر کو پیدا نو کې فلنا پر کل چې کی ورش پښ پیلې کی فذلك يوم ذي يوم عسير بدور کافر فذلك پزدغه يوم ذن دا پکې چې پک موارد اورز يوم عسير دا ورځ به سخت وي الکافرین غیر سینوي فکافرانو باندې نبی اسانا ذرنی ما پرېږدا ومن خلقت وحيدا څوک چې ما یوازې پیدا کړی دي وجعلت له مالا ممدودا ما ورکړل مال خواروار ډیر مال وبنین شهود او زامن شهودن په مجلس کې تابعدار حاضر ومهدت له تمید ما ترغه پارا هر قسم اسباب د زندگی ثم يطمع نجيب بهذه تمكي جماعه بزيات ملوشي في قیامت کی کلا دا سن انه كان لآياتنا عنيدا يقينا زمون دي زمون آیاتون پر عینات کوم کیو سورقو سعودا زرد جذب او قیجم دي دور غرتا انه فكر وقدر يقينا فکر او اندازه واخستلا فقتل قد تباد دکریشی کیف قدر څنګه کمزور اندازه واغشتا ثم قتل کیف قدر بیا تباش څنګه اندازه واغست ثم نظر بیا د نظر کو ثم عبس تندید کو با سر رنگ بدل شو ثم ادبر واستكبر بیا د شاکړه واستكبر تکبر کو فقال ان هذا الله سحر يوثر وی ویني دا قران کریم مگر جادو دي چې یوثر چې یو بن نقل کول شي ان هذا الا قول بشر دا قران کریم مگر وینا د انسان سوسلی سقر درد چې مون بدی داخل کو جهنم ته مادرا کما سقر تاسو پترا چې دا شي سقر لا تبقي ولا تذر باقي سوک نه پری دیونه اخلاصي یې سو لوات للبشر سوزون کې د سرمن دي علیها 19 پدی باندې لس فرشتي مقرر دي وما جعلنا اصحاب النار ملائکه او من ندي ګرځولي خدمتگاران د جهنم مگر فرشتي وما جعلنا عندهم من ندي ګرځولي شمیر د فرشتو الا فتنه للذين كفروا مگر امتحان د کافرانو لپاره ليستيقن الذين اوتوا الكتاب د پاره دي چې یقین کیا کسان چې د کتاب ورکړي شوی زاد الذين امنوا او زیات چې دا کسان چې مؤمنان دي ایمان ورتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون او شک دي کې کسان چې کتاب ورکړي شوی مؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض هذا پاره چې کسان چې په زړه کې مرض د نفاق دي والکافرون کافرون وي ما دار الله بهذا مثلا سيدا اراده الله پاک په دې بیانونه مثال باندې كذلك دانګ يدل الله من يشاء الله گمراه کی چاته چو وړي وي هدي من يشاء هدايت کی چاته چ الله پاک وړي وما يعلم جنود ربك او نبي جل کا دربست الا مگر الله پاک کې پیژن ما الا ذکر للبشر او نه دا مگر نصیحت للبشر دا انسانانو د پاره قران کریم کلا والقمر هرگز دا سیندا والقمر زما د قسم په پسپګ می باندې والليل اذ ادبر او پشپ باندې قسم می کړي چې دا شو کرځي او صبح د اسفر او زما د قسم می په سار باندې کړي چې دا رڼا کی ان لهدل کبر یقین دا سقر جهنم دا یو لوی حادثه لوی مصیبت نذیر للبشر يردم نذیرا يرور کون کی انسانان د پاره لمن اچا د پاره شامل کوم چې واړي ساتن يتقدم چې وړاندې والو کې نه کې تو تاخر یا رسوالو کی گناہ تا کل نفس بما کسبت رهینا هر یو نفس په خپل عمل باندې غاڼوي الا صاحب الیمین مگر خوندان د خیر طرفنا جنتیان فی جنات یتسارون په جنتونو کې دیو بل نبت پوسونه کوي ان یدی بت پوسونه کوي خپل منس کی ان المجرمین په بار د مجرمانو کی ما سلککم فی سقر تاسو کوم چې راوستي دي سقر جهنم ته قالوا وی بدا جهنم یان لم نکو من المصلین من بنم منزبنکو ولم نکو نطعم المسکین او من با طعام نور کو غریبانانو ته وکنا نخوض مع الخائضین او من مشغول په فضولیاتو کې وکنا نکذب یوم الدین او من تکذیب کو د قیامت حتا تان الیقین تر دې پورې چې باندې مرګ راغی فما تنفهم شفاعت الشافعين پس پیدا بون کی دي د شفاعت کو پیغمبرانو او نیکانو عالمانو حافظانو شهیدانو فما لهم من التذکرة معرضین
پس چلی پدی بان چلی قرآن کریم نے آراز کی کانو خمر مستنفرہ قرآن ندا سے تختی لکا خرو مستنفرہ وحشی فرت من قصورہ چی تختی دزمارونا بل یرید کل امرئ منهم بلکہ غوال ار یو کس تدوین ایوتا صفا منشرہ چی دے عمل نامو ملوشی پکارا پانو کی بل يريد بالكغوال كل امرئ منهم ان يكافر ذي ان يعطى صوفا منشرا شدت دی ورکړي صحیفه یا کتاب د طبيعت مطابق چې پاغي کې د دې نمونه لیکل شوی او خواره د تملوجي لکه په سورې انعام شروع کې تیر شو کله اس کله سنلا بل لا خاف الاخره بلکې دین یرید القیامت عذاب کلا هرگز دا سن چې دې ته صحیفه نازل انه تذکر بشکل قران کریم نصیحت فمن شاء ذکر سوچ و نصیحت واخر وما يذكرون دین نصیحت نقل الا ان شاء الله او نصیحت نقل مگر سوچ الله پاک کو تیرا د تقوا اهل د تقوا او المغفرة او اهل د مغفرت اوستون کې دي